د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژولی ته ښه راغلاست. د هلمند د اوبو په سر سره دی چې افغانستان ایران سره یو ډېره ښه او جامع معاهده لري چې په هغه کې د اوبو ویش هر څه په ډېر سم شکل تنظیم شوي دي، یعنی یو حل مسله ده او کومه ستونزه پکې په حقوقي لحاظ نشته دی. خو بیا هم په دې وروستیو کې د ایران د رهبرانو د روحاني نیولې د بهرنۍ چارو وزیر پورې کوم مغرضانه څرګندونې چې وکړلې په دې اړه حساسیتونه زیات کړي دي. مخکې هم دا ګزارشونه و چې ایران نه پرېږدي چې په دغه سیند باندې بندونه جوړ شي، دغه اوبه کنټرول شي. اوس بیا دغه رقم ګزارشونه راغلي، خصوصا په دې وروستیو کې داسې ګزارشونه راغلي دي چې ایرانیان او پاکستانیان لیدل شوي دي. داسې کوشش کیږي چې خدا نخواسته کجکي بند ته زیان ورسول شي. دغه په خوا کې دا ګزارشونه هم دي چې امریکا غواړي ته همدغه ډلو باندې طالب مختلف ډلې دي کجکي بند ته زیان ورسوي، او که دا زیان ورسېږي دا خود په ایران باندې تمامیږي، نو بیا خو نو یو بله لانجه شروع کېږي، او هغه دا چې د امریکا او ایران جنگ به وي او افغانستان خپله په دغسې ښکېل کېږي، او دغه جنجال به زموږ د منافعو په نوم باندې وي. نو دلته اوس موږ په همدې باندې بحث کوو چې دغه رقم حساسیتونه چې موجود وي د دې بند ساتلو مسؤلیت اول حکومت او بیا هلته نور قوتو طالب هم په تاریخي لحاظ باندې خدای یو غټ مسؤلیت دی. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی زبیر شفیقي د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر، زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عیسی قطمر سیاست چارو شنونکی، او زمونږ دریم ملګری دی ښاغلی عبدالشکور دادرس حقوقي چارو شنونکی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. شفیقي صاحب، دغه ګزارشونه راځي دا چې څونه درست دي څنګه دي، خو د یو مودې نه را په دې خوا ایران په اړه خو دا ویل کېږي چې همیشه هڅه کړې ده چې دغه اوبو باندې بند جوړ نشي. دغه رقم اوس دغه په خوا کې پاکستانیان هم یادېږي چې دغه رقم کوشش کوي، او بیا دغه گزارش چې امریکا غواړي خدای نخواسته دغه بند ته صدمه ورسوي، او دا خبره په ایران ته وشي. څنګه ارزوي دغه څنګه قصه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نیوز درنو لیدونکو ته د بحث ګډونوالو حتمت صاحب او دادرس صاحب او تاسو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ځواک صاحب د لکه تاسو ته په مقدمه کې اشاره وکړه، یو ځل تقریبا د یو کال نه هم زیاته موده مخکې زموږ حکومت یو قسم یوه غوغا راپورته کړه چې موږ به خپلې اوبه را کنټرولوو. یو تبلیغاتي موج و، عملا هیڅ هم نه و. هغو به هم یو څه شاید د ایران اساسیتونه پارولي وي یا به نه وي. په هر صورت افغانستان خو په داسې حالات کې دی 40 کاله په بحران او په جګړه کې، او د موږ ملي اوبه ملي ټوله شتمنۍ هم د افغانستان د داخل نه مخ په فرار دي، مخ په لوټ کېدو دي، بهر ته وړل کېږي. ملي اوبه هم همداسې څلورو لوریو تباهي مفتې خوري. دا یوه مسله ده. خو په دې وروستیو کې چې د ایران د چارواکي حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر او ځینو نورو ادارو د خوا نه چې هلته په ایران کې د وچکالۍ او د اوبو د نشتوالي په رابطه ډېرې اندېښنې دي. بیا نو مخه دې ته هم وه چې په افغانستان کې دوی حق لري د هلمند په اوبو حتی ګواښونه وکړل، او بیا هم دا چې موږ د فشار لارې لرو چې په افغانستان فشار تر دې اندازې پورې دغه څرګندونې بل هغه لري. دې کې شک نشته چې ایرانیان هم چې توان یې ورسوي لکه د موږ نور ګاونډیان په هېڅ شي به سرپه ونه کړي. متاسفانه افغانستان د غنیمت د متاع په قسم دوی په هر قسم خام او پوخ خوري، او له بده مرغه چې په افغانستان کې دغه د اوږدو کلونو نه وروسته چې نړیوالې ټولنې مداخله وکړه او راغله،
هغه کومې هیلې چې په هغو پورې تړلې وې هغه ټولې په نهیلۍ بدله شوې. په افغانستان کې نه نظام جوړ شو، نه داسې حکومت جوړ شو چې موږ د دنیا سره منظم تړونونه ولرو. داسې حکومت جوړ نه شو چې موږ د دنیا سره د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې تعریف کړای شو، خپلې موږ ګټې پکې خوندي وي. دغه ګواښونه اوس هم موږ عملا وینو چې د ختیځ ګاونډي نه توغندي راځي، مداخلې کېږي د همدغسې د غربي ګاونډي نه، همدغسې د نورو خواو نه. افغانستان د ملا نصرالدین د کلا په قسم چې په دروازه یې لوی قلف پروت و خو شاته یې دیوال نه و، دغسې حالت لري. شفیق صاحب که موږ د احیانا دغه خبره ده کو چې امریکا هم دغسې یو نیت لري د ایران د مشرانو د مغرضانه او غیر مسؤلانه څرګندونې په خپل د امریکا ماجراجویی ته زمینه نه مساعدوي. ایرانیان ول دغسې غیر مسؤلانه خبرې زه راځم همدغه خبرو ته ځواک صاحب. زه همدغه مسله ده چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هره لحظه د هر ډول غټې غمیزې او فاجعې د پیښېدو امکان شته. دا اوس موږ په داسې یو حالت کې یو، متاسفانه نه داسې حکومت لرو چې د حکومت په تعریف برابر وي، نه داسې حکومت لرو چې هغه د ولس د ژوند او د ابرو او د حیثیت سره سروکار ولري، هغه د هغو سره په هغو د متاثر شي. یعنې مطلق یو بې پروا یو څوک د حکومت په نام د واک په کرسیو ناست دي، هغه د ملت سره هېڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې دغه د عملا وینو چې جنګونه دي، مختلفې ډلې بېلابېلې ډلې هغه فعالې دي، ګاونډیو لاسونه دي. په دې کې ډېر مهم اړخ هغه همدغه نړیواله ټولنه ده چې امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د 11 کال راهیسې دلته پراته دي، اوس پوځي اډې هم لري. نو دغه اوس چې تاسو چې د ایران مغرضانه، زه وایم په دنیا کې د استعمار نن یې چې امریکا هغه غټه بیلګه ده، دا داسې نه دی چې مجرد یو هیواد او یو قوم او یو قوت وي. دا استخباراتي کړۍ لري، سیاسي حلقو کې نفوذ لري، طرفداران لري، مختلف بلابل د اجنډاو همداسې ورته جوړي. صدام امریکا ته دعوت ورکړو چې په عراق حمله وکړي او بالاخره راشي خلیج په اول جنګ کې چې راشي په سعودي کې هم اډې جوړې کړي، په قطر کې هم جوړې کړي، دغه منطقه ټوله اشغال کې سمه. صدام حسین دوی ته په لوی لاس دغه پلمه په لاس ورکړه. لکه صدام ډېر د دوی په مشوره په کویت حمله وکړه او بالاخره په هغې ډېر حقایق هغه شوي. او اوس د ایران سیاستونه امریکا ته زمینه اوسنی حکومت چې دی هم کومې څرګندونې چې کوي ډېرې غیر مسؤلانه همدغسې دي او دغسې استخباراتي بدو مانورو بدو حرکتونو ته بیخي ښه زمینه مساعدوي، ښه پلمه په لاس ورکوي. دا د موږ فیسبوکیانو ته چې د ایران په خلاف اصلي غمیز دلته پاتې دي، د ایران په خلاف جنگ مغلوبه د دوی په هغه کې جوړ دی. دا خو د همدې نه خو اول خو دوی شروع کړي او ډېره غلطه، ډېره ناروا رسمي معاهدې لرو د باثباته حکومتونو په وخت کې چې هېڅ بیرونی تسلط هم وخت نه و. دغسې باثباته معاهدې چې موږ لرو نړیوال اعتبار لري، هغه په هغو بیا خبرې بیخي د حماقت نه پرته بله معنا نه لري. نو زه وایم د ایران د چارواکو همدغه د امریکا رقم شرایط ته پلمه په لاس ورکولی شي. زه په دې کې شک لرم چې دا به په مجموع کې یو ټیم او یو ګروپ وي، دغه کار به مشترک کوي. ایران رهبران چې سوی دا احتمال شته دی چې دام د امریکا د استخباراتي نفوذ پایلوي. زه په دې رابطه دغه سیاستونه د دنیا د اوس چې خصوصا په دغه منطقه کې چې اوس محور دی د بحرانونو، افغانستان پکې شامل دی، دا دی ایران پکې شامل دی، د نور عربي دنیا پکې شامل ده، افغانستان شاوخوا د ټول پکې شامل دي. دا په یو شکل نه په یو شکل د امریکا سره په ډېرو پروګرامونو کې شریک دي. زه یوه بله خبر چې اوس یو وخت نه دی وروسته زه وایم په دې باید بحث وشي.
چې امریکا دلته دغسې یو خو د امنیتي تړون مسله په همدغه رابطه باید بحث وشي. داسې وشي. دوهمه مسله د موږ د حکومت چې دومره د خطر یوې ملي شتمنۍ ته یوې ملي سرمایې ته په دې باید بحث وکړو. په دې خبرې وشي. دا خو مکلفیت ده. اتمر صاحب مخکې د نه چې هغې بحث سره شو، ایران په دغسې وخت کې چې د بندیزونو سره مخ دی، د دشمنیو سره مخ دی، د امریکا د خوا نه دغسې وضعیت سره مخ دی چې یو بانه لټول کېږي او دې ته سخت ضرورت هم لري چې شاوخوا هېوادونو سره ښه روابط ولري، حداقل دشمنانو روابط نه لري. په دغسې وخت کې د ایران د خوا نه دغه رقم ماجراجویي افغانستان پرېږده، د ایران په ګټه څونه ده؟ یعنې څونه عاقلانه ده چې ایران دغسې یو کار ته زړه خېږي؟ په مننه سره ځواک صاحب، تاسو ته او شفیقي صاحب ته او دادرا صاحب ته او ټول لیدونکو ته سلامونه او ډیکې. ایران اوس په نړۍ کې تقریبا د تروریزم د حمایتګر په حیث د دغسې یو هېواد په حیث پېژندل شوی. د ایران تقریبا 80% شتمنۍ د تروریزم په صادرولو کې په سیمه کې مصرفېږي. زه ایراني مطبوعات تعقیبوم. ابدا اوس په ایران کې دغسې یو اقتصادي بحران روان دی چې د هغوی په ملي اقتصاد باندې سخت ګزار او سخت ضربه دی. بله خبره دا دی چې دغه تحریمونه د اکتوبر د میاشتې نه چې د نن نه دی دا به پیلېږي او دا یقینا چې د ایران په اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر کوي، حتی زموږ په اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر کوي. تاسو کوم د ډالر قاچاق چې د افغانستان ایران ته ګوري، دا هم د دغه تحریمونو یوه برخه یا نتیجه ده. راشم د اوبو په مسله که هلمند د ایران په نیت موږ نه غږیږو. ایران خو پخوا نه دغه نیت درلود او ښکاره خبره ده چې ایران غواړي افغانستان مجبور کړي چې ډېر امتیازات ورته ورکړي، زموږ د مجبوریتونو نه استفاده وکړي. لیکن په دغسې وخت کې دغه احتمال چې کجکي بند دورانولو کوشش وکړي، ایران په دغسې وخت کې د دې ماجراجویي زور لري که نه؟ ځکه د دې عواقب خو ورته دادرا صاحب دلته راسته د حقوقي له لحاظه زما عرض داسې دی چې کوم وخت کې په 1950 کال کې چې موسی شفیق صدر اعظم و، دغه د ایران حقابه د هلمند په سیم باندې تثبیت شو او هغه په سالیه کې 40 متر مکعب و چې په هغه وخت کې اعلیحضرت 2 متر مکعب دام زیات کې حسنیت متر مکعب شو چې په کال کې 850 میلیون متر مکعب اوبه منګه ایرانیانو ته باید خوشي کو. لیکن د 50 کال نه تر دې اوسه پورې دا 40 یا 40 کلونه کېږي په دې کې په نړۍ کې د اوبو یو بحران رامنځته شوی او دغه بحران یا وچکالي د په اصطلاح د اقلیم تبدیل دی، د کلایمټ چینج ورته وایي. یعنی دې دپاره موږ دلایل لرو چې مکلف نه یو چې هغه عمره تعهد چې موږ کړو دغه اوبه موږ ایرانیانو ته ورکړو، ځکه چې موږ خپل اوبه نه لرو. ټول اوبه کمې شوي دي، هغه منابع د اوبه کمې شوي دي. دغه د هلمند اوبه چې دی په دغه حوزه د سیستان کې ډېر غني اوبه دي، یعنې د دې نه ډېر تقریبا 500 کیلومتره پورې دغه اوبه ځي، یعنې دغه سیمې د دغه اوبو نه خړوبېږي. اوس راغلو په دې مسله باندې چې د هلمند په موافقتنامه کې یا د هغه وخت په توافقاتو کې ځینې نور مکلفیتونه ایران ته سپارل شوي. نه اتمر صاحب موږ بحث هغه نه دی، بحث به هغه نه دی چې د موافقتنامه څنګه وه، هغه موافقتنامې په اړه ویل کېږي چې ښه موافقتنامه وه او ټول شیان پکې یعنې هغه څه سوالونه او دغه چې دي هغه ټول پکې ځواب شوي دي، دا ټول شیان پکې واضح دي، روښانه دي. بالکل زموږ بحث دغه دی چې
ایران په اړه ویل کیږي چې دا شی ماجراجویي ګورئ وکړي. زما سوال دا دی چې ایران د دغه ماجراجویي وس لري اوس که نه عاقلانه ده ورته که نه؟ قطعا عاقلانه نه دی. ایران غواړي زه به تاسو ته داسې وایم چې ایران یو بحران ته ورغلی او دغه بحران د ایران د حکومت لپاره خطرناک دی، مخصوصا د آخوندي رژیم لپاره. د بل خوا ایرانیان دا غواړي چې امریکایي منافع په افغانستان کې لنډ هدف دی د دوی لپاره هغه منابع ته چې د امریکا پروژې دي د امریکا منابع دي دلته صدمه او ضربه ورسي. ایران تاسو وګورئ د افغانانو نه د فاتحونو د لښکر په نوم 100,000 کسان د سوریې جنګ دپاره ولېږل. دا یو خبره. ایران طالبانو ته تجهیزات ورکوي، مرسته کوي. اختر محمد منصور د ایران نه راګرځېده چې په کویټه کې ووژل شو. دا ټول شواهد دا ښیي چې ایران د تروریزم تر شا په سیمه کې ولاړ دی او دا د ایران لپاره، د ایران د خلکو لپاره، د ایران د اقتصاد لپاره خطرناک دی. لیکن دې خبرې ته راځم چې آیا امریکا او ایران به په هلمند کې سره مخامخ شي؟ نه امریکا او ایران به په هلمند کې یعنی گزارشونه داسې دي چې امریکا غواړي په یو ترتیب کجکي بند ته زیان ورسیږي او بیا دا په ایران واړول شي. زه په دې باور یم یو پلمه جوړه شي د ایران په ضد باندې. ایران او امریکا ډیر نور د تقابل ځایونه لري چې هلته دوی مقابله وکړی شي. مثلا تنګای هرمز دی، په دې کې ایران خپل مانوري کوي، امریکا خپل مانوري کوي او دا د دوی د نظامی جغرافیا لپاره که دوی وغواړي او بل ته زیان ورسي بهترین ځای دا تنګای هرمز دی چې ایران څو ځلې تهدید کړی چې زه دا تنګي بندوم. خو په هر صورت ولیکن خبره دا ده چې که دغه رقابتونه په افغانستان کې کیږي دا زموږ لپاره د توجه وړ دی او زموږ دولت باید په دې باندې توجه وکړي چې د افغانستان جغرافیا د دې تقابلو جغرافیا ونه ګرځي. څنګه څه باید وکړي چې موږ دغه تقابل مرکز باندې بدل نشو؟ په هغه وروسته بحث کوو چې افغان حکومت او افغانان ته څه پکار دي. د درسه مخکې دی نه چې دې بحث لاړ شو چې څه پکار دي. شفیقي صاحب هم چې کوم موضوع ته اشاره وکړله، د دغه بند ساتنه به د هغې نه د حکومت مکلفیت دی زموږ د ټولو شتمنیو، د ملي شتمنیو، د افغانستان د ګټو ساتنه خو ده. لیکن که دغه بند فوق العاده اهمیت پیدا کوي، نه یوازې د اوبو په خاطر باندې، په د خاطر هم چې د بند ته صدمه رسیدل افغانستان د ایران او د امریکا او د دوی د رقابت او جګړې په ډګر باندې بدلی، نو لازم نه ده چې دغه بند ساتنې ته ډېره زیاته توجه وشي او که نه کیږي نو معنا یې دا نه ده چې حکومت هم غواړي دغسې وشي، یعنی په دغه دسیسه او توطیه کې شریک دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته جناب اتمر صاحب، شفیقي صاحب په همدې ډول سره د دې ټلویزیون ټولو محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. جناب ځواک صاحب پر احتمالاتو باندې د تورو لګول ولې راځي چې عینتونه وګورو. شک قرائن به داسې وي چې څوک غواړي چې زموږ ملي منابع او مسو ته تاوان راپېښ کړي. زه وایم چې که د ایران لاس یا د بل ګاونډي هېواد لاس راوښ شوی دی، زموږ سره د دوی د لاس په اوږدېدو او زموږ په کمزورتیا کښې متحده ایالات مسبب دی. د 19 کالو په جریان کښې خاصتا د مخه شفیقي صاحب اشاره وکړله، د 4 کالو د امنیتي تړون د لاسلیک نه راوروسته زموږ د جغرافیایي محدودې دیوال یعنی اردو سخت دوی د مشکلات سره مخامخ کوي. تعلیم یې کمی سرحد ته ورسوی. زه اوس دې حالت ته رسولی یم چې په خپل بحثو کښې د دې تشویش لرم چې امریکا
او ایران به د افغانستان په خاوره کې په کومو پلمو سره تقابل پیدا کړي. سخت خواشینونکی حالت پر موږ راغلی دی. ډېر عادي او پخوانی عوام الناس ضرب المثل دی. وایي پر مالو دې وشوکه تدابیر ونیسه ګاونډی غل مه نیسه، او ډېر ښه خبره ده. زما سوال هم دا ده چې دغه حکومت باید د دې بند ساتنه وکړي. زه اوس چې ایران یا د امریکا یا د بل څوک یا د حکومت مکلفیت دی چې په هر قیمت دغه بند وساتي. د افغانستان ولس په کار دی، څو واره د مخه مې عرض کړی چې د خپلو ملي منابعو او تاسیساتو لپاره په خپله لاس په کار سي. که د طالبانو تحریک په رښتیا هم دغسې ادعاوې چې لري د خپل نفس په ساحې کښې که چاته د دې اجازه ورکوي، هغه هم د ملي خیانت تر عنوان لاندې د مطالعې وړ ده. کجکي بند ته که زیان رسیږي، د حکومت په خوا کې طالب هم په دغه ملي خیانت کې شریک دی. زه سر له دغه لحاظې د ایران د حاکمانو د پاکستان د حکمروانانو څخه دومره ګیله نه لرم. زما لومړی ګیله صرف په دې کې ده چې متحده ایالاتو زموږ ډېر بد حالت ته رسولی یم، او ټوله په پوهېږو که دا حالت نور کتمانوو نو موږ هم بالفعل پکې شریکان یو او د محاکمې وړ یو. راځو د افغانستان ولس ته. د افغانستان ولس هم لاس په کار سئ. که کجکي بند دی او یا داسې نور مؤسسات دي، د حکومت نه لاس پرېوئ. جنابې تاسې باور وکړئ ځواک صاحب چې زه د کابل په ښار کې ځمه، حتی د دې امید د چا سره نشته چې خپل کور ته په دې ښار کې سلامت رسیږي که نه رسیږي، یعنې د ژوند حق. تاسې خو په پوهېږئ چې د ژوند حق د ملي مؤسساتو نه اولیت لري. نو لومړی باید د ژوند حق د تضمین دپاره تدابیر ولرو. د دولت تکلیف لومړی ګام کې دا دی، اما دا نسته ملي مؤسسات. دویمه خبره دا ده چې ایران به وغواړي یا به متحده ایالات وغواړي چې د دې او هغې پلمې پر اساس د متحده ایالاتو دپاره چې څه کېدل کړي دي متحده ایالات په دې ساحې کښې که هر نوع جنګ پیښیږي د دوی ښکیلی ده پکښې کې حتمي ده. دوی به په دې جنګ کښې تر ابده پورې یو ځای وي. زما عقیده دا ده چې یو څه د ټرامپ اداره په د آخر وختو کې پر صد راغلې ده. دا کوشش کوي چې په افغانستان په سایه کې په دې معنا پر صد راغلې ده چې اردو یې ضعیف کوي، چې د حکومت مجبوره کی افغانستان اردو مجبوره کی تر څو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې تضمین سي. د حکومت د مجبوریتو او د اردو د مجبوریتو پر اساس خو تضمینیږي. خلک یې خورا سره دربداره کړل. اما اوس په دې منطقې کې روسانو داسې لاس ور وغځوي چې واشنګټن ته هم رسیږي. ایران هم موږ تاسې وینو چې هغه دی په مختلفو برخو کښې سیالي غواړي چې مطرح کړي. پاکستان هم کله چې ګټې مطرح شوې، کله چې د پاکستان د حاکمانو ګټې مطرح شوې، بیا چندانې د دوی د بې پنجاودو غم نه ساتي. ټوله ستونزې نو زموږ په روژو دي. په افغانستان کښې کوڅه پر کوڅه جناب ځواک صاحب، کور په کور بیله یو څلور داسې غلامان چې بې تنخوا ناست دي. بې تنخوا، دا بې تنخوا غلامانو بیخي نوې اصطلاح ده، یعنې معاش ورکوي بل ځای، دوی ورته ناست دي. بېله دغه په افغانستان کښې څوک نه دي پاته. او د متحده ولس د متحده ایالاتو ولس هم ګوتڅنډنه کوي چې دا 18 کلن اوږدترین جنګ په ستاسو په افغانستان کې دغه لنډومې. جناب ځواک صاحب، ستاسې د سوال په جواب کې دا عرض کوم چې راپېښه خوده اوس نو د طالبانو د تحریک څخه چې دوی هم مدعیات لري. بیا دا عرض کوم چې نه تنها د کجکي بند بلکې ټول هغه ملي تاسیسات او منابع
د مځکې د لاندې منابع هم ښیم، یوازې دا بند نه ښیم، هغه کاڼې هم ښیم چې وایي په سلګونو کلونو چې راوایستل سي د افغانستان ولس آباد او آرام ساتي. یوازې خدا نه ده، دا ټوله د ملي خیانت تر عنوان لاندې چې د هر چا د نفوس په سایې کې وي او هغه بربادېږي د افغانستان ملي خیانت په حد کې راځي تر عنوان لاندې د مطالعې وړ دي. نو کله به خدای هغه څارنوال او هغه محکمه راوي چې دغه فاعلین محکمې ته کش کړي. صحیح. د درسه دغه بحث ځکه دلته نور مسایل هم شته دي چې یعنی یوازې یو دغه نه ده چې هڅه امریکا به پلمو ونیسي او کچکی بنته بزیان ورسي او به پلمو ونیسي د ایران په ضد باندې. F-15 تیارې افغانستان ته دلته راغلي دي چې دا تیارې د رادار نه د پټېدو صلاحیت لري. نو وس طالب صرف رادار نشته دی، د کم رادار نه دی پټېدل غواړي. دا دواړه خبرې چې سره یو ځای کې بیا نو دغه اندېښنه لږه زیاتېږي. یو لنډه دمه لرو، د وینې وروسته په دې باندې بحث کوو.